د جمله اسمیې ترکیب 11 نمبر باندې یو صورت دا دی چې مبتدا لفظ مفرد وي او خبر چې هغه د لپاره اسم منصوب جوړیږي. یعنی خبر چې اب یو داسې لفظ جوړ شي د لپاره چې هغه به اسم منصوب وي. لکه مثال چې دی عمر قریشیون. اوس د عمر چې د لفظ مفرد دی دا مبتدا شو او قریشیون دا د خبر دی، لیکن د خبر داسې دی چې دا اسم منصوب دی. نو دا به د لپاره خبر څنګه جوړیږي؟ او نو دې ترکیب به داسې کېږي چې قریشیون اسم منصوب او صیغه واحد مذکر. په دې کې هوا ضمیر مستتر دی، دا د لپاره نایب فاعل نه نایب فاعل به جوړیږي د لپاره. نو اسم منصوب چې خپل نایب فاعل سره چې ملاو شي دا به شبه جمله خبر جوړ شي، یعنی شبه جمله هوکر خبر. نو بیا به مبتدا خبر چې ملاو شي دا به جمله اسمیه خبریه جوړه شي. همدارنګې انا پاکستانیون، المدرس مصریون او همدغه شانې چې دا جمله. نو دا شو 11 نمبر صورت چې مبتدا مفرد وي او خبر هغې دپاره اسم منصوب جوړیږي.